بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس الثامن والعشرون یعنی اتیشتم نمبر درس دی. په نن درس کې به موږ مکالمه وایو. په مکالمه یو د استاد او د شاګرد په منځ کې ده. د استاد مکالمه وایي خبرې اترې، یو بل سره ګپ شپ لګول. نو استاد او شاګرد یو بل سره خبرې کوي. ټیک شو جی. نو استاد وایي د شاګرد ته وایي ما تلکا بیدیکا ستا په لاس کې، ستا لاس کې یا خالد ای خالد، ما تلکا ای خالد دا ستا لاس کې څه دي؟ ما تلکا دا څه دي؟ بیدیکا ستا لاس کې یا خالد ای خالد. نو استاد ته تپوس کوي وایي ما تلکا بیدیکا یا خالد، ای خالد ستا لاس کې څه دي؟ ما تلکا بیدیکا یا خالد، ای خالد ستا لاس کې څه دي؟ هغه ورته وایي هذه دا زما لاس کې چې وایي دا شاګرد ورته وایي، تلمیذ ورته وایي هذه رسالة والدي، هذه رسالة دا خط دی والدي زما د پلار. ټیک شوه؟ والد پلار ته وایي والدي زما پلار. نو هذه رسالة والدي دا زما د پلار خط دی. بیا ورته استاد وایي افتح معنی ته کولو کا الظرف لفافه وقرأ او ته ووایه الرسالة خط. ته لفافه کولو کو خط ووایه. افتح الظرف وقرأ الرسالة. افتح الظرف ته لفافه کولو کا وقرأ الرسالة او خط ووایه او ته خط ووایه. افتح الظرف ته لفافه کولو کا وقرأ الرسالة او خط ووایه. هغه ورته وایي افتح الظرف، افتح دا د واحد متکلم صیغه ده، او افتح دا د امر صیغه ده، وقرأ د امر صیغه ده، او اقرأ دا د واحد متکلم صیغه ده. نو اوس ورته د طالب وایي، شاګرد تلمیذ ورته وایي افتح الظرف زه لفافه کولاوم، واقرأ الرسالة او زه خط وایم. بیا ورته استاد وایي ماذا یکتبو څه لیکي والدک ستا پلار، ماذا یکتب والدک ستا پلار څه لیکي؟ اوله جواب ورکوي وی والدی یکتبو زما پلار لیکي انا طیب زه خیمه وادعو لک او تا ته دعا کوم. انا طیب زه خیمه وادعو لک او تا ته دعا کوم. بیا ورته استاد وی خذ قلم واخله والورق او کاغذ واخله، قلم او کاغذ واخله. نو هغه شاګرد ورته وایي تلمیذ وایي اخذو زه اخلم القلم قلم، زه قلم اخلم او الورقه او کاغذ اخلم، زه قلم او کاغذ اخلم. اوس ورته استاد وایي اکتب الجواب، یعنی ته جواب ولیکه الی والدک خپل پلار ته خپل پلار ته جواب ولیکه چې کوم خط یې درته رالیکلی د هغې خط جوابي خط ورته ولیکه. اکتب الجواب ته جواب ولیکه الی والدک خپل پلار ته. نو هغه وایي اکتبو زه لیکم الجواب جواب، اکتب الجواب زه جواب لیکم الی والدي خپل پلار ته، زه خپل پلار ته جواب لیکم. اوس ورته استاد وایي دعی الرساله، دع د امر صیغه ده، ته کیده یا واچوه. دعی الرساله خط واچوه فی الظرف لفافه کې، خط لفافه کې واچوه. هغه ورته وایي اضع الرساله زه خط اچوم فی الظرف لفافه کې. بیا ورته استاد وایي اکتب العنوان، اکتب ته ولیکه العنوان پته علی الظرف لفافه باندې. ٹھیک شوه؟ نو اکتب العنوان علی الظرف ته په لفافه پته ولیکه. هغه ورته وایي اکتب زه لیکم العنوان پته، اکتب العنوان زه پته لیکم علی الظرف په لفافه باندې. اوس ورته استاد وایي این تضع الرسالة، این چرته تضع ته ږدې الرسالة خط، ته چرته خط اچې یا ته چرته خط ږدې. هغه ورته وایي اضعها زه هغه اچومه فی صندوق البرید په لیټر بکس کې، هغه د خط بکسه کې، خط بکسه دا ورته ما لیکلی خط بکسه. صندوق البرید د خط چې کومه بکسه وي هغه خطونه په هغه بکسه کې ورواچئ او بیا په هغه ډاکي راشي
هغه ډاکخانې ته یوسي او هغه چې کوم پته لیکلي هغه پتې ته بیا ورسوي. نو دا د استاد او د شاګرد په منځ کې دا لږه غونډه مکالمه وه. استاد به ورته د یو خبرې تپوس پېتې کو او بیا به یې د بلې خبرې حکم ورته کولو. شاګرد به د هغه خبرې جواب ورکو چې کوم تپوس پېتې کړو د هغې جواب به ورکو او چې د کوم څیز حکم به ورته وکړو هغه حکم به یې منلو. نو دا زموږ د نن ورځې د الدرس الثامن والعشرون سبق راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.